الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. پنځمه سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 105 یوسل پنځم. سورت کې دویمه حصہ و پکې بیان د هغه احکاماتو چې پاغي کې راعي او رعیت یعنی بادشاہ او د هغه عوام دا ټول دغه احکامات هغه باندې وو. دا غینا سا احکامات ذکر شو نو اوس یو بل حکم ذکر کړي او حکم داده چې ګوره تاسو جهاد کوئ او د کافر نه ځان بچ کوئ او خپل ملک د هغې د شر او فساد نه خالی کوئ نو دا خپل ملک به په څه باندې آبادوئ. چې کافر زغلول غواړي د هغه لارې لټول غواړي لکه پرونی سبق یو د منافقت په جندل غواړي او د هغه نه ځان بچ کول غواړي نو دا به څنګه کیږي او کیږي نو وروستو پر خپل ملک څه کول غواړي. نو په دې آیت کریمه کې د خپل ملک اصلاح ذکر کوي او هغه د قرآنی نظام چې الله رب العزت مسلمانانو ته قرآن کتاب الله را لګلې دی د دې لپاره چې فیصله کون کتاب د ملک د چلولو نظام دا به د الله کتابي. نو الله فرمایي انا انزلنا الیک الکتاب بشک مونږه را لګلې تا ته کتاب بالحق په حق تا ته مونږه حق کتاب را لګلې داسې کتاب دی چې حق بد پورې بالکل جوخت دی د ایس یو فیصله پنا حق نه ده. د قرآن کریم د الله د کتاب ایس یو خبره ایس یو حکم دا د حق خلاف نه دی. نن خلق په دې دوکه کې پروت دی چې قرآنی نظام څخه چرته ظلم راځي. نن مغرب او د کفارو ډلې مسلمانان خو پرې د خپل خلق هم په دې یری چې په اسلامی نظام سره چرته په اسلامی نظام سره چې کم دی چرته د ظلم نظام راځي او چرته په قرآن مجید احکامات دا چې کم دینو چرته په ناحق باندې فیصله کوي. نو نن کافر خپل جوړ کړي نظام بیکاره نظام د ظلم نظام هغه خسته ښکارا کړی دی او قرآنی نظام خلکو ته بدرنګ ښکارا کړی دی. د دې وجه نه تاسو نظر وکئ په ټوله دنیا کې به تاسو ته داسې یو ذله قدر میلاو نشي چې هلته صحیح قرآنی نظامي یو ذله قدر په پاکستان کې خو بارته یو کلم میلاو نشي مړه کورم نه میلاویږي چې په هغې کې صحیح قرآنی نظامی که یو کور ته ننوتې نو چې وګورې نو یو رور به یو شانتي یو بل رور به بل شانتي او مشر به خو بیخي بل شانتي یو ښځه به یو شانتي بل ښځه به بل شانتي.
قرآنی نظام پکې نه نو په ملک کې کم دی نه راشي، په ضلع کې رقم دی نه راشي، په صوبه کې رقم دی نه راشي. دا وجه دا ده چې مونږه تاسو د غیر د نظام نه مکمل په هغې باندې عادت شوي یو او قرآني نظام مونږ ته داسې ښکاري لکه ته به وایې چې به دا قبلول دي او ځان خرابول دي. مونږ سره داسې کار شوی دی، حالانکه د قرآن نظام بالکل حق دی او د دې هره فیصله 100% حق ده. نن دور کې چې کم ملحدین دي د الله په دین باندې اعتراض کوونکي دي، د هغوی یو ناشنا اعتراض دی، دا پوهې کوي ځان، دا په کالج یونیورسټو کې دا اعتراض شروع دی چې تاسو وایئ چې په دنیا کې چې څومره مذاهب دي نو په دې کې اسلام حق دی. ځان پوهې کوي سمې وي چې تاسو دا وایئ چې په ټوله دنیا کې ګڼ مذاهب دي، ګڼ فکرونه دي، ګڼ نظامونه دي. تاسو به کې وایئ چې قرآني نظام شرعي نظام پکې څه دی؟ حق دی. نو که چېرته قیامت راځي او ستاسو دا حق نه وي د هغې هغه حق نو بیا به څه کوئ؟ مونږ وایو آسان جواب یا لکه آخرت کې به ګورو، راځه په دنیا کې تلو. څه کوو؟ په دنیا کې تلو. دا الله تعالی خو ډېره د انصاف ته، خو پر خپل کمزوري عقل باندې د قرآن نظام او دا ته چې کوم نظامونه یادې، دا ته چې که چاته ته ډیموکراسي وې او که چاته ته سوشلیزم وې او که کمیونیزم وې او که ته ورته هر یو نوم ورته وې، کم ازم ورته وې، راځه ته د شرعي ازم سره وتله وې تله ته یو مسله راواله او په هغه مسله باندې د قرآن نقل بنه کې، د څه نقل بنه کې؟ د قرآن نقل بنه کې. د قرآن په مقابله کې ته د یو مسلې صحیح فیصله ماله راوړه، داسې فیصله چې وقتي بني، چې نن پیدا شته سبا پیدا نشته، داسې فیصله چې مخصوص ډلې ته به کې فایده نی، چې مالدار یا زورور ته به کې پیدا ده او غریب به کې راخلی کېږي، داسې فیصله چې تر یو وخته پورې ټیک ده خو وقت تیرېدو سره بیا و یاره اوس دا نظام لږ پرسوده دی، اوس به دا شی بدل کو. داسې فیصله به راړي چې هغه د نن دور هر کس سره لګي، د هرې زمانې سره لګي او په ټولو انسانانو باندې یو برابر د هغې حکم لاګو کېږي. راوړه داسې فیصله. دوی خو پرېږده د دې مشرانو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم دقه اعتراض کړی و ته ځان نه لګیایي پرسوده نظام دې راوړی دی. قرآن مجید ورته چیلنج ذکر کړی و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. دا دقه خبره وه. که تاسو تکړی چې د قرآن نه یو ښه نظام موږ سره موجود دی نو توکل لی راشئ د قرآن په مقابله کې د قرآن د یو صورت خو پرېږده، د قرآن د یو آیت یا د یو صورت د یو حکم په مقابله کې دقه شانت یو حکم جوړ کړئ، یو حکم قدرې جوړ کړئ. د الفاظو مقابله نه وه، هغه الفاظو مقابله مغې نشوه کولی، خو تاسو د قرآن د نظام مقابله په بل نظام نشئ کولی. مونږ هم د اوسنو ملحدینو ته وایو چې ته وې چې شرعي نظام دا کمزوری دی او دې ته اوس ضرورت نشته، مونږ وایو مسله راړه او ته خپل چې څومره نظامونه په دنیا کې د هغې فیصلې راړه او زه به د قرآن فیصلې راړم چې مې در لپې پړه نه کړي نو دا ګز او دا میدان. خو ته خو میدان ته شه که نه؟ هسې خلکو ته په کالجونو یونیورسټو کې وایي د قرآن نظام جوړ شوی دی او د جدید دور جدید مسایل پکار دي، د جدید دور جدید مسایل پکار دي. وی دا مولیان مونږ بیا غزړې زمانې ته بوزي، دا غټه دوکه ده. د قرآن کریم چې کوم حکم دی دا تر قیامت پورې تر و تازه دی، د هر انسان سره تعلق دی او دې کې لحاظ د مالدار او د غریب بالکل نشته چې مخصوص ډله پیدا ورکوي او کمزور ډله نقصان ورکوي.
قران کریم ټولي دنیا ته په یو نظر ګوري. پوه شئ په خبره باندې. نو دی آیت کې دغه خبره ده چې جهاد کې ملک آزادې، منافقان زغلې، کفار زغلې، نظام بر چاره ولې قانون او عین به د سي نه. الله انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، تا ته مونږ را لګلې کتاب په حق باندې د سره پاره لتحکم بین الناس، چې تب فیصله کې په مابین د خلکو کې. نو پدې کې دا پته ولګی نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په فیصلو کې د الله کتاب ته محتاج دی، د الله کتاب ته سره محتاج دی. قران کریم کې نه دی فرمایلی ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. څنګه پینځه من کې پیغمبر ته پته نه و، پیغمبر ته پته نه و مل کتاب چې سره مل ایمان ول کتاب چې سره بیان د ایمان او سره بیان د کتاب ته پته نه و. ولکه جعلناه نورا، خدا قران ما تعالی رڼا وګرځولا نهدي به من نشاء چې په دې سره مخلق تعالی راخایو. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ورته په دې کتاب په فیصله کې. نو چې پیغمبر په فیصله کې د دې کتاب تابع دی نو زو ته سو کیو چې موږ بل نظام راولو. د دې وجه نه لګي و جمهوریت باندې موږ چې کوم عمل چلاو، جمهوریت د قران مقابله کې ته چلے. لتحکم بین الناس، دې لپاره چې تب فیصله کې په مابین د خلکو کې بما اراک الله، په هغه طریقه چې الله تعالی کوم خدا نه کړی دا، چې الله تعالی کوم خدا نه کړی دا، په هغه طریقه به فیصله کې. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران تفقتو سره چې کوم فیصله کړی دي نو هغه ته بیا سنت ویل کیږي. ایته بیا څه ویل کیږي؟ سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ السلام طریقې. نو حدیث او سنت په دې کې ثابت شو. ولا تکل للخائنین خصیما، او تمکهګه د پار د خیانتګرو جګړمار طرفدار، د جګړمارو طرفدار کېږي بنا، د چانه به متاثر کېږي نه. دی ولي وي اصل کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې یو منافق او طعمن میو طعما هغه ولګیدو او د حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ نه چې کم دینو غلا وکړه، سی وکړه داغه نه چې کم دینو غلا وکړه، زغره وداغو او هغه چوړه نو دوړو مسره وړو مسرو هغه مسره واغستل. نو منافق خزایر کې مسلمانو نو هغه چې کلاغه غلا وړه نو په خپل کور ته ونړه، یو يهوديو هغه کرے وړه او هغه ته وی دا زما امانت ته دا لکه دا لکه ته چې پردیس اکل مرسه تراولې. پدې کې جسار شو نو حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ شکایت دمکو چې رسول الله دمانه په غلا شو، چې معلومات شروع شو هغه ورځې په ځې پریوتیو پیښه لکه وسنه بوجي خو نه وي اورده په دې پریوتیو ناغه چې معلومات کېدل نو يهودي راټینګ چې شیخ وتا کړه پروت دی. په دغه وخت کې چې ترسو پورې دا معلومات نو شوي د ارته قطاده دعوه په طعمه باندې وا، په طعمه باندې دعوه وا ځکه چې ښکارا دعوه وا خو نو خبره لاړه يهودي لا. يهودي چې کله راټینګ کو نو يهودي وی سیبا غلاګر نه مگر چې کافر به متا صورت يهودي وای خدا خو بیګا تو امر اغله موږ سره امانت یې خو دې دقه دې کې تو امر راټینګ دقه دې کې تو امر راټینګ کې نه دغه نه مخ کې چې کم دینو نبی علیہ السلام چې کم دینو د يهودي دغه غلا خو هغه ثابت شي وکنه يهودي راټینګو قابو نبی علیہ السلام په يهودي باندې د الله ز پر کول حکم کو ولایتون رال او دا معلوماتو شو او يهودي خپل خبر وکړه ته امر راټینګ شو. نو په دې طریقه باندې هغه چې کم دینو سورته وای الله پاک وای چې تبعد او نبی علیہ السلام چې خبر یې ته عمل لاړه خبر په يهودي باندې ودرېدله
او طعمه دی خرغلان انکار وکړو او نبی اسلام خو ظاهر ته قتل چې دا هو کافر دی په مسلمان دروغ وي پکې نه شی منافق او نبی علیہ السلام د منافق ملګرتیا کوله دا ظاهر کې خو مسلمان او بل شی وکړه نو ثبوت شوی شی ورکړه نو ثبوت شوی نو آیتونه رااله انصاف داسې اوسیز دی قرآنی داسې انصاف دی چې يهودي لم انصاف ورکړي او منافق راټینګ شو نو الله دلته فرمایل چې ولا تکل للخائنین خصیما تمکه ګره پار د خیانتګرو جګړمار او دارنګ طرفدار واستغفر الله او بخنه غواړه د الله نه بخنه غواړه چې کوم ظاهری تعامل ګرځیا کړي اگر چې نه قاضي او دغه چې خو ظاهر ته ګوري په دې اوس ګناګاری کی نه خو نه چونکه د پیغمبر د پاره داسې خبره هغه حسنات الابرار سیئات المقربین یو قاعده ده نو بیام چې کوم دی الله وی خیر ته بخپل بخنه غواړه اسنه چې خلک د باندې بدګمانیو کی چې د پیغمبر علی السلام هم د منافق ملګرتیا کړی دا ان الله کان غفور رحیم یقینا الله دې بخون کې مهربان ان انزلنا الیک الکتاب یقینا لګل مونږ ته کتاب الحق په حق لتحكم بین الناس دې لپاره چې ته فیصلو کې په مابین د خلکو کې بما اراک الله په طریقه چې الله خود نه کړی تا ولا تکل للخائنین خصیما او تمکهګه د پاره د خیانتګرو جګړ طرفدار یا جګړمار واستغفر الله بخنه غواړه د الله نه ان الله کان غفور الرحیم یقینا دی الله بخون کې مهربان خیر او برکت واچي مصیبتونو تکلیفونو محفوظ کی تم رداش سمر بیماران دي کورونه کې هسپتال نه کې شفای کامل عاجل مستمر نصیب سمر وفاچی دی مشران کشران گنونه معاف کی رجات گنونه پنی زن کدن د سختونو مساته قبر عذاب مساته د دنیا آخرت خوشحالی نصیب کی تکلیفونو بچ کی صلی الله